إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب وقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم. درود شريف ويرون. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد زما عزتمند علماء کرام حفاظ و عظام حاجان و صاحبانو او د دې علاقې په دین مینو غیرتمند پښتنو مسلمانانو دا مجلس وعظ د یو برادر محترم د واده په سلسله کې منعقد شوی دی. خدای د هغې دا واده د هغې دپاره او د دواړو خاندانونو دپاره د خوشحالۍ او د سعادت او د دنیا او د آخرت د راحت او د کامیابۍ ذریعه وګرځي. ورونو د واده تقریب دی، نو د واده یو څو خبرې به درته عرض کړم. واده ورونو یو لاک سلیری زره کم زیاتو کم پیغمبرانو کړی بغیر د دمونه او د هغې او صحابانو او د هغې اولیاو او د دین د پاکانو خلقو طریقه ده. د هغې نه علاوه عامو مسلمانانو کې واده را روان دی. د مسلمانانو نه علاوه د حیواناتو کې ودونه حیوانات هم په یو طبي تقاضا خدای نارینه او زنانه یو ځای کوي او ځان له جونګړ او جاله او غار جوړی او د واده تعلقات قائموي او خدای د هغې نه نسل اولاد پیدا کوي. نو حیواناتو کې ودونه انسانانو کې ودونه کافرانو کې ودونه او مسلمانانو کې ودونه. خدا نور خلق چې ودونه کوي په یو فکر یې کوي او مسلمان چې واده کوي ځان له یا زوی له یا رور له نو دی به دوه خبرو ته خیال کوي. دا نور خلق صرف د حیواني تقاضو په مطابق کوي. چیرې د نارینه ژوند بغیر د زنانه نه پوره کیږي او زنانه په ډېرو خبرو کې نارینه ته محتاجه ده. هغه حیواني تقاضې وي د هغې پوره کولو دپاره وادو کې مسلمان چې واده کوي دی به وایي دام یو مقصد دی ضرورت هم پوره کول دی و د دین علاوه یو دویم مقصد دی او دا زړه کې راوړی تاسو
هغه دا چې زه ځان له واده کوم یا رور له یا دې بچي له نو دا د 1,40,000 پیغمبرانو سنت ادا کول غواړم چې دې ټولو پیغمبرانو یو کار کړي دا به څومره لوی سنت چې زموږ ښکلی پیغمبر یو کار کړي نو هغې ته سنت وایي نو چې 1,40,000 پیغمبرانو کړي نو هغه خو د ټولو نه زیات سنت شو نو ته به پکې نیت د سنتو ادا کول کې هغه نور حیواني تقاضې په خپله پوره کېږي سړی چې میخ خالي 50,000 روپۍ باندې او بوساړه والا برابروي او شوتن والا کوي او موږي والا ټکوي او اخور والا جوړي او زول والا تیاروي نو دی به د میخه کې دا نیت کوي چې مونږ کره سوټې ډېرې وشي او ګونګټه جوړه کړو سوټې خو په خپله کوي هغه چې څومره ګیا ورکې سوټې به کوي ډیکلې ته جوړوي سپیا کې ته جوړوي او لویه ګونګټه به ته جوړه شي هغه به په خپله راځي ته پکې نیت د پایو کې د مستو به کې چې زه خوشحاله یم زما بال بچ خوشحاله او مونږ کره داسې ډېر وشي دقه شان چې واده کوي نو نیت پکې دا کوي چې دا د 1,40,000 زیاتو کمو پیغمبرانو سنت دی او زه دا سنت ادا کول غواړم نو خدای پاک هغه واده باندې چې څومره خرچ کوي ډوډۍ ورکوي جامې پې کوي میلمانه راولی دا ټول به ورته خدای په عبادت کې حساب چې مطلب او مدعا د سړي خدای وي ناس ولاړ وي همواړه عبادت وي که په 2 دمه عمر خو حاجي دی چا چې کړی د مکې په لورې نیت سړی د حج په نیت باندې د کوره وځي نو که دروازې سره مړ شي نو هم دی حاجي دی نو دغه شان چې په واده کې نیت د سنت وي نو د ده دا ټول واده او خوراک او سکاک او منډې او ترانډې دا ټول خدای په عبادت قبله او چې نیت د سنتو کو نو لار په خپله جوړه شوه پاټلی د صحیح شو انجن د صحیح چې انجن ټیک رواني خو پاټلی هم ورپسې ټیک روان نو په خپله به د پیغمبرانو په طریقه کې نه به پکې ډزي نه به پکې ډونګ سورنۍ نه به پکې نورې بدماشۍ وي ځکه چې ته خو د پیغمبرانو سنت ادا کول غواړې او د پیغمبرانو په سنتو کې خو ډمتوب نه ګډېدل وي نه بدماشۍ وي دا نیت به کوې نو زمونږ د علاقو کې نه علاوه بار عجیبه رواجونه زه افریقې ته تلم نو هلته یو علاقه ده نو مسلمانان دي پکې ډېر خو مسلمانان خپل کور کې ودونه کوي نو د هغوی دا طریقه ده چې د 15مه شپومۍ باندې نکاح تړي نو دا نارینه به وځي بار داسې په ګټه به کښېني سپومۍ ته مخکې خپل ملګري ورته لرې ولاړې دا هغه طرف هغه جینۍ مړ شي چنغله هغې ته خپلې ملګرې ولاړې نو دې سړي له ورشي پخپو ورته پروسي ورته وایي زما دا نوم دی دا مې د پلار نوم دی دا مې د مور نوم دی زه په سر گنجیم په مخ تپلیم په بدن برګیم په خپو شلیم چې ځان کې څه عیبونه وایي هغه به وایي زه ستا لایقه نه یم خو ما به قبله نو دا ملا بادر چې دې ته کله مخ یو خوا واړوي نو هغه ور په دې بل طرف مخ شو مینت ورته شروع کړي بیا دې په دې بل طرف مخ واړوي بیا دې سر داسې کړي هغه ښځه ولا سر راښکته کړي او د لاندې نه ورته ګوري نو آخر دا ښځه په ژړا شي چې ته ما نه قبله زه ځان وژنم شګه به په ځان نولي خاورې به په ځان نولي آخر کې چې سړي دا یقین راشي چې د دې ښځې نور دم نشته او دې منت پوره وکړه نو بس زه ما قبوله کړې نو ښځه په خندا شي خپلو ملګرو له لاړه شي او دا ملا بادر را روان شي بیا وله جومات کې نکاح وتوي ما وایي تاسو خو نکاح په خپله وتړل د چا رواج یو شانتي زموږ د پښتنو کې پته نه کېږي چې دلته شته او که نه چې غسله کې به خو اوس هلته ختم شو د نا ډولی خاوند په کټ کښېنی او جامې واغوندې او خلک یې اوچتوي راوچتوي اوچتوي راوچتوي دا د زناور رواج
هلکه که کټ اوچتول څه عزت وي نو ته یو سړی په حجره کې ملاستې ته پې کټ اوچت کړې چې تا سره څه کوي او بیا دا ښځې مر پورې خاندي سړي خښتګې ښکاري پرتوغاښې ښکاري خو عقل سړي ته هدایت نشي کولی چې څو پورې د پیغمبر لمن نه نیولی نو دا رواجونه به پرېږدی ته به دا تپوس کوې چې زموږ ښکلی پیغمبر او اصحابانو او د خدای دوستانو اولیاء ودونه په څنګه طریقه کوي هغه طریقه چې اختیار کې د هغې واده انجام د خوشحالۍ وي بچی خدای نیکان ورکړي دا ښځې خاوند تعلق برابر او چې بدماشۍ پکې وشي ډمتوب پکې وشي قسم دی هغه جګړې پکې وروسته پېښېږي اولاد یې خراب او د ښځې خاوند سره نه لګي او د خاوند د ښځې سره ځکه بنیاد یې غلط کېښودی شوی دی نو خدای زموږ د دې برادرانو دا ودونه د سنتو مطابق وګرځي خړمبې واده دا آدم علیه السلام کړی دی که آدم علیه السلام واده نه وی کړی نو موږ به آدم علیه السلام خدای پاک چې پیدا کړ یو ملائکه د ترمذي شریف حدیث دی جبریل علیه السلام دا هغه نوم دی نو هغه ډېره لویه ملائکه ده دومره عظیم مخلوق نشته لکه د هغه عمره چې وزرې خوري کړي نو اسمان پناه کوي 600 وزرې دي بخملي شنې نو خدای هغه ته وی د دې ځمکې د مخ نه یو موټی خاور را جمع کړه نو د هغه موټی پسې موټی د دې ځمکې نه دا خاور را جمع کړه نو عرفات مخې ته یو خوړ دی تاسو ته د خدای وښایي هغې ته وادي النمره وایي نو خوړ کې خاوره کې خاوره بیا نورې ملایکې خدای راولېږلې وی دا خوشته کې اوبه پکې واچو خوشته شو اوبه پکې واچولی شو ډېره موده لحه پرته وه بیا خدای نورې ملایکې راولېږلې او د انسان څېره ورته وښودله وی دقه شان شکل جوړ کړي 8 ګزه اوږد او 7 ګزه پلنو آدم علیه السلام دی په ځمکه سلې جوړ کړ خټه وه خو بیا وچه شوه دې ټولو مرحلو ته خدای پاک اشاره کړي ولقد خلقنا الانسان من طین لازم هم دی او کالفخار بیا دې ټیکری جوړ شو دا شیطان سرکوزي به راغی دې سپېمو ته به یې ننوت د غوږ نه به یې راووت غوږ نه به یې ننوت بل ځای نه به یې راووت ده به دا خو عجیبه شی دی ډډ دی ډډ خو چې ملایکو باندې خدای پاک په دومره اهتمام دا جوړ کړ خدا خو څوک عزتمند مخلوق معلومیږي خو زړه کې بغض پیدا شو وی که دا پیدا شو او په ما بادشاه شو خو زه حکم نه منم زمانه بل وي څوک او که زه پې بادشاه شم نو زه به یې سرمن وباسم دا سوچ یې زړه کې راغی چې کله خدای غوسته او جمدی کوي نو ملایکې راغلی نو روح یې پکې پک و نو دا سر یې جمدی شو غوښه شو بدن یې رو رو غوښه کېده غوښه کېده د دې سپینو د پنډو پورې چې غوښه شو نو دی کېناسته نو ملایکې ورته وي صبر وکړه دې آیات کې دې ته اشاره ده خلق الانسان من عجل بني آدم تلوارجن پیدا دی نو خپې هم غوښې شوې نو کېناست د واره غټ سړی داسې وکتل لکه سړی چې راویښ شي انټوش یې وکړه نو ملایکې ورته وي الحمدلله ووایه تاسو هم الحمدلله ووایه نو هغوی ورته وي یرحمک الله وی چې انټوش یې وکړي یو یا دوه نو الحمدلله دا زموږ د ښکلي پیغمبر تعلیم هم دی دا ولې وایي دی انټوشي سره خدای پاک انسان ته 3 نعمته ورکړي نو دی به په هغه 3 نعمتو شکر ادا کړي د خدای پاک اول دا چې دا انټوشي په اسانه وکړه که دی مراکې نښتې وي لکه د سړي اټکي چون خلي نو سترګې به یې راوتې وي بیا هم دا چې د انټوشي وخت کې مخ روانه شي سترګې روانه شي پوزه روانه شي خولې روانه شي که دا همداسې پاتې شوی روان وي جان لکه د فالج والا د سړي
دا خو خدای وران شوی مخ بیا راغون کی نو ته به الحمدلله. دریم دې دماغ کې گیس بیا گیس وزي پاسانه او د دماغ صحت علامه شي. لیونی سړی یو انټو شو دوه نه کوي د چا چې دماغ خراب د نزلې او د زکام هغه کوي خو دا ناڅاپي انټو چې دا نه کوي. نو هغه انټو شو کو ملایکې ورته وی الحمدلله ووایه. تاسو ته به یادې که دا به وایه ها زمونږ ملایان یې نه وایي نو عام خلک بس نسواره چې خو الحمدلله نه وایي. نو بیا ملائکې ناستې وي د ورشه په دوی سلام واچوه. وی څنګه پې ووایم؟ وی داسې ووایه السلام علیکم ورحمت الله. نو هغوی ورته وي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وی زه دا ستا د نسل سلام شو تر قیامته پورې. د هر قوم کې سلام وي. څوک انګریزان وي ګډ مارننګ ګډ نایټ او هندوان وي جی رام جی. سیکان په خپله ژبه کې یهودیان خو زمونږ په ژبه کې چې کوم سلام دی قسم دی د دې ډېر لوی ښکلی مطلب دی. دا د سلامتیا او د امن پیغام دی. یو بل ته که دا سړي سړي استعمال که دا ډاکې به نه وینې دا غله او بدماشان به نه وینې که چې د سپو په شان مړه شي او انجام یې خراب وي. دنیا هم خراب او آخرت هم خراب. نو دا د سلامتیا او د امن پیغام. بے جنت ته خدای بوتې جنت زما واده کې مقصد د نور خبره درته نه کوم. جنت کې به ګرځېده خو حورې نه وي لیدلی ځان له به ګرځېده ملایکې به یې لیدلی خو د هغې جنس جدا و د ده جدا و. دی اوس په دې نه پوهېږي چې زه خو نارینه یم او ما له ښځه پکار ده کنې دې نارینه دی. نو یو ورځ د ونې د لاندې ولاست نو جنت کې خوب نی خو ده باندې داسې پرکالي راله چې دکې داسې ووغله خدای پاک د ده د پختۍ نه یو خشته ښځه پیدا کړې وه. دې پیاړو پې نه شو داسې خشته چې زمونږ عالمان وایي چې څومره دنیا کې خشته ښځې تېرې شوي دي یا اوس دي یا تر قیامته پورې راتلونکي دي دا غټولو نه د حوا بیبي خیر زیات. نو ناسته ده نو دا انسان نارینه چې ښځې طبعا خوښه ده او د ښځې سړی خوښ ده. نو د واره یې ورته لاس کولې ځان ته یې رانږدې کوله چې دا خوشته شی دی. ملایکې راغلې وې نه ستاسو به نکاح کېږي. نو بیا نورې ملایکې راغلې. نو د ریاض الصالحین یو شرح دلیل الفالحین او یو کتاب دی بدایع الظهور هغې کې لیکي چې ملایکې راغلې او د دواړو نکاح وتړله او په مهر کې زمونږ په ښکلي پیغمبر 10 کرته درود شریف مقرر شو. څومره آسان مهر پیسې میسې خو نه وي ویزه. نو خدای ورته وایي ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه یا آدم تو اوسېږه او ستا ناوې به تا سره په جنت کې اوسېږي. وکلا منها رغدا حیث شئتما او چې کوم ځای کې خوښې خوراک کوئ نه در باندې پابندي شته او نه حساب کتاب شته خو دغه یو بوټي ته مه نږدې کېږي. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. دواړه اوسېدل د شپږ نیمو شلو کالو په اندازه دواړه په جنت کې اوسېدل. ټول انساني او زنانوالې خبرې به یې کولې خو جنت کې اولاد نه کېږي. هلته امتیازې نشته نطفه نشته هوا به د سړي نه خارجېږي خوشبویه لکه د اګرمي په شان. نو اولاد یې نو زمونږ د عالمان وي هلته یې ولې اوسئ پیدا کړي د ځمکې دپاره دی اوسئ. بیا آدم علیه السلام ته د جنت باغونه بنګلې نظام ښایي. دا دنیا کې چې څه وینې دا ټول خدای آدم علیه السلام ته دماغ کې اچولي لکه دی به دنیا آبادی. خدای وایي وعلم آدم الاسماء کلها ټولو څیزونو نومونه او علوم ورته خدای ښوده. هغه بیبي ته د کور د سنبالي چل د کټ پوزکي د تاخونو د المارو د لوښو لرګو د کټوې او د سمسې پورې ټول چلونه خدای هوا بیبي ته وښوده.
نو چې دواړه ښه تجربه شو او ټرین شو نو خدای دنیا ته یو بوټی ولا بانه که ورانه. نو که تاسو سرندیب ته لاړئ د هندوستان یو حصه اوس خو مستقل ملک دی سیلون، هلته یو غر دی، غر د پاسه د قدم نښه ده 6 فوټه اوږده 2 ګزه اوږد قدم، پوړی ورته ختلی دی. نو دا مسلمانان هم ورخیږي، یهودیان هم عیسایان هم. مسلمانان یهودیان عیسایان آدم علیه السلام مني، نو دوی وی دا د هغه د قدم نښه ده، او هندوان وی دا زمونږ د ګوتمبد د قدم نښه ده. خو د هندوانو خبره دروغ معلومیږي، ځکه ګوتمبد شکل مجسم په پېښور عجایبګر کې هم شته. زناورو ته یې مونږ کوی ده دا څه شی دی؟ د خرواتو شیانو. خو پښتون څه ته وایي؟ پښتون د خرلکۍ ته چې دین پکې ني. چې څوک وایي پښتون 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 د خرلکۍ په دین سړی هوښیارېږي. پښتو سي دا خو کوستاني خپله ژبه وایي، غرسني خپله ژبه وایي، قبایلي خپله ژبه وایي. نو په ژبه فخر کول خو څه شی نه دی؟ نه، په کردار به فخر کې چې غیرت درکي، دین درکي، اخلاق درکي، حیا درکي. هغه پښتون دی تش د خر پښتون خو نه چې نسوار واچي یا مړه ځان جنګوي یا ډزې کوي. نو آدم علیه السلام په هغه قدم هم کو کتل، نو د ګوتمبد خبره غلطه ده، ځکه ګوتمبد په خپله 2 ګزه نو چې یو سړی 2 ګزه ني د هغه خپل 2 ګزه راتلی شي. او آدم علیه السلام 80 ګزه، نو 80 ګزه قدم سره 2 ګزه قدم مناسب دی. او حوا بی بی جده کې راکوش، دواړه د عرفات په ډیری کې یو ډیری د جبل رحمت ورته وایي، او په هغې یو نښه ده. نو خلک وایي دغه دی یو دی شوي. بیا یې لاړل عراق طرف ته، ځمکه خالي وه. نو عراق کې یو علاقه ده موصل هغې ته وایي، هلته یو غر دی جودي غر، قرآن شریف کې 12مه پاره کې راغلی. دا جودي غر په لمن کې دواړو اول کور جوړ، او چې ځمکې ته رالل نو بیا اولاد شروع شو. نو که دا واده نه وي نو مونږ به کوم دی بیا نور څوک نو. نو خدای پاک داسې نظام جوړ کړو، دومره طاقت یې ورکړو بیبي له هغه له چې روزانه به اولاد کېده، او 2 به کېدل، هلک او جینۍ. نو دې هلک له به هغه جینۍ کوله، او هغه هلک له به یې دا جینۍ ورکړه. لومبي جنګ هم په مخ د ځمکې د واده په سر شوی دی. او 8مه پاره کې بیان دی، واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. دا لویه قصه ده، خو آدم علیه السلام واده کړی دی. بیا خدای د نوح علیه السلام واده ته اشاره کړی، خو ښځه کافره. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. بیا خدای د ابراهیم علیه السلام دا واده ذکر کړی. ابراهیم علیه السلام عراق کې تیر شوی دی. عراق کې یو علاقه ده هغې ته بابل وایي. اوس د هغې نقش شته او ښار نشته. نمرود سره مقابله شوې ده، تاسو به اورېدلې. بیت یې تللی دی یو علاقې ته، هلته کې د تره اوسېده، د تره لور سره یې نکاح وتړله، د هغې نوم و ساره. دی واده وکړ او د عراق نه راووته. منځ کې سړی شام ته چې ځینو مخې ته یو دریاب دی فرات ورته وایي، په هغې پورې وت. او د شام آخري ښار زه ورته تلم دی علاقو ته، ترکو سره متصله ښار د حلب ورته وایي. نو حلب کې اوسېده. هلته یو قلعه ده، قلعه کې د کور نښې دي اوس هم، د سیف الدولې قلعه. بیا د حلب نه راغی دمشق بنیاد ابراهیم علیه السلام یې قید، او د زوی په نوم یې زوی بیا وروسته شوی. بیا راغی فلسطین ته. فلسطین د شام او مصر منځ کې علاقه ده.
نو هلته یو ښار دی هغې ته حبرون و یهودیان او مسلمانان ورته الخلیل وی. زه پکې پاتې شوی خو د یهودو د قبضې نه مخکې اوس پکې یهود دي، مسلمانان هم شته خو قبضه پې د یهودو ده. نو دا بیبي وه او دیو نو مصر ته تبلیغ په سلسله کې روان شو. خو پخوا خو واړه واړه کلي نو یې په کلي ورغله او د هغې بادشاه لکه د سوات او د دیر بادشاهي وې وړی وړی. هغه ظالم حاکم څوکۍ کې به سړي مقرر کړو، وی چې په دې لاره څوک راځي او خشته ښځه یې نو ماله به یې ترې راولی. چې ابراهیم علیه السلام او بی بی پې ورغلی. اوس ابراهیم علیه السلام ته پته نه وه چې دا ظالم دا کار کوي. په سرحد یې په چوڼۍ په هغه چونګي کې څوکیدارانو ورته وایي ته صبر وکړه موږ بادشاه ته راپورټ کړو. خپل بادشاه یا ملک یا مشر ته ورغله، وی صاحب د دې شام د طرفه یو جوړه راغلې ده، سړی هم بې اندازې ښکلی دی او ناوې ښځه ورسره ده هغه هم ډېره ښکلې ده. هر پیغمبر ډېر ښکلي، پیغمبر تور نی، ړوند نی، تپلی نی، ګوډ نی، چاړه نی، گنجي نی، د ظاهري عیبونو نه هم پاکي او د باطني نه. او بیبیان هم له خدای ښکلي ورکړي دي. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. اب بادشاہ ورته وایي دو دا سړي نه تپوس وکړي چې دا د ښځه ده که څوک ده، که ښځه یې نو سړی مړ کړي او ماله راولی. ځکه د هغه عقیده ده چې د ښځې خاوند وي نو هغه ښځه کېږي نه، او که ورور یې وي، پلار یې وي، مور مامې وي، نو بس هغه پرېږدي او ماله ترې ښځه راولی. چې واپس راغله ابراهیم علیه السلام پې پېښ شو چې دوی خو دا رواج ده د دې ظالم. نو اسپیان ده ته وایي دا د څوک ده دا ښځه چې در سره ده؟ نو دی ورته وایي دا مې خور ده. هغې ته په خپله ژبه کې وایي دې وخت کې زه او ته مسلمانان یو په مختزمه کې، او مسلمانان ټول لوڼه خویندې دي او د ترو لوڼې هم. نو که تا نه تپوس وکړي نو ته هم ورته دغه شان وایې چې دا مې ورور دی. وی ښه بس ته دلته یې دا بادشاه له بوځو. بادشاه له چې بوتله د دې خیش ته یې وکتل حیران شو. وی دو زما خاصې خلوتخانې ته یې بوځي، د هغه چې خپله خاصه کمره وه هغې ته یې بوتله. زنانه وه دې سکولی شو. دا ظالم ورغی په بده اراده هغې ته لاس کولی. هغه وی ودرېږه زه یو 2 رکعته لمونځ کوم. دا یاد لرئ ګورې چې چېرته در باندې تکلیف راشي 2 رکعته لمونځ کوئ خدای ته. باباګان مه لړزوئ. پیر بابا غوث اعظم او 11 بابا دا ته نو ستا نه خبر دی نو تا ته خیر شر در رسولی شي. خدای ته به زاري کوئ چې خدای تا ویني او خیر و شر دی د هغه په لاس کې دی، په قدرت کې. هغه سړي به وي ډېره خله دې زر چاره دام وکړه او 2 رکعته نیت یې وتړه. وی خدایه که بغیر د خاوند نه ما ته اوسه پورې د چا لاس نی را رسېدلی نو فلا تسلط علی هذا الکافر، چې د دې کافر لاس ما ته راونه رسي. نو چې ورنږدې کېده چې درپسې را پرېوته لتې شروع کړي لکه د پیریاني. دې بیبي وي جوړې دا مردار مري، خو که مړ شو خو ما هم وجني او خاوند هم راله وجني، ځکه دې کوټه کې او بل څوک نشته. نو ښځه خو د زړه یې نرمي او د ځان غم دی ورسره او د خاوند. وی خدای ته یې ښه کړي او په دې غرض یې دعا وکړه چې د کې به ساخ الله شي، چې خوشو د ځان وسنډه داسې چې دا په ما څه چلو شو. بیا دې بیبي ته لاس کولی په غلط خیال. دا یو 3 ورځې یو 2 رکعته لمونځ کوم. هغه وی ښه زه 2 رکعته لمونځ وکړم. وی خدای چې دا کافر ما ته رانږدې نه شي. نو چې ورنږدې کېده چې درس را پرېوته، بیا لتې شروع کړه
دی خصوصات غږ نه کوم خو بیا وی که دا ظالم مړ شو خو مام وجني او خاوند هم راله وجني په دې غرض یې دعا وکړه که خدای پاک پکې عقل پیدا کړي وی خدای ته یې ښه کې روب شو بیا ځان وشانډه چې دا په ما څه چل کېږي بیا ورته لاس کولې دومره ظالم بیا دا بیبي ودرېږه زه یو 2 رکعاته لمونځ کوم هغه وی ښه چې مونځ یې کوي خدای چې دا کافر رانږدې نه شي چې دا ځل ورنږدې کېده چې درس راپرېوه دا ځل دې بیبي دعا نه کوله خو د دلت شروع کړې سترګې راوختې بس ځنکدنې شو دومره پیش په دې تکلیف کې چې دا ټول چل خو دې کې دی 3 ځله په ما دا چل شو په سترګو کې ورته منت کوي چې زما دې توبه خو ته دعا وکړه چې زه ښه شم نه هغې دعا وکړه خدای ته یې ښه کړه زر چې خوشه معافي ته یې وغوښتل هغه سپیان یې راوغوښتل وی دا هغه خپل سړي له بوده او زه ول خپل لور ورکوم چې دې سره به همیشه خدمت سړی چاله لور ورکړي نو سامانونه به یې څومره ورکړي ښه په اکرام ښه په عزت ښه په درناوي رخصت کړه سره د لور نه هلته ابراهیم علیه السلام چې دا ورورسېد هغه ورته وي محیم خیر خو دې څه چلو شو نو دا ورته وي ان الله رد کید الکافر فی نهر واقد مولیده دا کافر هغه مکرونه ټول خدای ختم کړه او دا د خدمتګار یې راکړه وی راځئ چې زه واپس نو راغلي 2 او لاړل 3 بیا واپس فلسطین ته لاړل حبرون کلي ته دغه پورې د ابراهیم علیه السلام اولاد نو هلکه مونږ به په حوصله کوو ښه تلوار مه کوه نو دا مشره بیبي ورته وي د تره لورې چې صاحب زما نه خو د اولاد ونه شو 80 کاله عمر دی دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام نو ته دې بیبي سره دا چې ماله بادشاه راکړه دې سره نکاح وتړه که خدای پاک زوی درکړي دا واده خبره درته کوم ښه پیغمبرانو ودونه کړي دي دا صحابس خبرې نه دی خو چې په هغه طریقې سړي وکړي نو خدای پاک پکې خیر و برکت اچوي بس نکاح ورسره واده شو چې واده شو په ړومبي ځل خدای پاک اسماعیل علیه السلام ورکړه ګلالۍ زوی ښکلې ښایسته ځکه خدای پاک به پیغمبر کوي نو د رکوټوالي نه بې اندازې ښایسته او بې اندازې ښکلې نو دا ماشوم به د مور غېږ کې نیولې لوبه به نو د دې مشرې بیبي به زړه خفه چې خدای خاوند زما د تره زوی دی او دومره عمر مې ورسره تېر کړ او اولاد مې ترې ونه شو او دا د مصر بیبي ده د بل قوم خدای پاک په ړومبي ځل اولاد ورکړ نو خفه به وه دا یو طبیعي څیز د ښځو کې وي نو د خاوند ته یو ورځ وایي وی صاحب زه چې دا ماشوم مینم ګلالې او د مور په غېږ کې ټوپونه وایي نو زه خفه کېږم نو که دوی جدا اوسېږي او زه جدا اوسېږم نو ښه به ځکه زما زړه کې بغض رانه شي حسد رانه شي زه به زما به دنیا هم خرابه شي خو خفګان زما د وس خبره نه ده نو هغه خدای ته توجه وکړه خدای ته سوال کوي چې څه وکړم خدای پاک ورته وایي دا ښځه او زوی دې جدا کړه چې دا بیبي درته څه وایي په دې عمل وی کوم خو یې جدا کړم وی سویل طرف ته ځې یو ملایکه به درته یو ځای وښیي د خدای هر څه کې رازونه سهار دې بیبي ته وایي دویمه ته چې راځه ماشوم ته د سامان مامان راواش کډه کډه هغه وخت زمانه خراس کاچو ای ماشوم روان شو دا مشره بیبي ورته په دیوال ګوري لږ ساعت یې خو جړل خفه وه خو بیا زړه کې وایي چې تا ورته ویلي وو نو دوی ترې روان شو پناه شو دا بیبي ورته نه وایي چې کوم خوا ځو دومره د ایمان خاوند ده نو پته نه لګي چې په څومره موده کې به راغلي او په څنګه طریقه زه په جس کې تللی
د مکې مکرمې نه هغه ځای تقریبا 2000 میله لري دی. نو هغه راغلل د مکې دې ځای ته راغلل. مکه مکرمه د 3 غرونو منځ دی، اونم پکې خاص نشته. کیکر میکر یا زوزان یا پلوسا دا په خور کې نور نه انسان نه حیوان نه بل څه شو. یو لکه کیکر اونوا او خواته ډبا وا. ملائکه رااله دته وای دا زوی او خزه به دلته پرې دی او ته به تزي. نو یو ورځ دې مې ور سره تېره کړه، بیا ته دې روان شو. چې روان شو دا بیبي ورته وای ابراهیمه ته کوم خوا ځې؟ نو دې ورته ګوري نه شاته او سترګو نه اوښکې به دی. بیا ورته وای کوم خوا ځې؟ غږ نه کوي. روان شو دی بیبي ورپسې منډه کړه. نو چې هغې منډه کړه دوم ته منډه کړه. نو د شا طرف نه ورته وای وی الله امرک بهذا، دا تا ته خدای ویلي دي او دا راته خدای ویلي. نو دا بیبي وای اذن لا یضیعنا الله، چې خدای درته ویلي دي خدای به موږ نه ضایع کړي. دومره د کلک ایمان خاونده. نو چې داسې پناه شو مروه طرف ته راغی، اوس نو د هغې طرف ته ودرېده او دعا وکړه. قرآن شریف کی ذکر ہے رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. خدای دلته یو خار جوړ کړي او د هغې باشندګانو ته هر قسمه میوې ورکړي، خو چې چا پکې ایمان نه وړي خدای ورته وي چې کافر هم به ورکو، دنیا کې زار چاله ورکو. قسم دی چې مکې مکرمې ته لاړ شي د دنیا هر قسمه میوه ښکلې او تازه او ارزانه او د غرونه سوراړه تک تو ګرمو نه پکې اوبه شته نه ونه شته، تازه خدای رانسه. داسې میوه بني چې په مکه مکرمه کې او داسې میوې شته چې تاسو په خوب کې هم نه دي لیدلې. لاړ دا بیبي ماشوم سره ناسته ده، سوچ کوي چې دا به څه کېږي. یو ورځ تېره شوه، 2 ورځ تېره شوې، هغه خوراک چې ورته روغه ختم شو. چې ختم شو بم ختم شو نو سینه کې پې ختم شو. چې پې ختم شو نو هغه ماشوم په جړا شو. جړلې یو ورځ یو جړل بیا په بله. دا وایي دا ماشوم خو به د مري خامخا، ځکه زما سینه کې پې نشته او زه به مرم، خو دی به زما نه مخکې مري، ماشوم دی. نو چې د ده دا مرګ به څنګه برداشت کړم. نو داسې صفا ته وخته، صفا نږدې ډېرې وه که یو انسان چېرته ووینم. بیا به بله ډېرې ښکاره شوه مروه. وی یاره دې بلې ته به وخېږم. نو دی به د ماشوم ته هم کتل، هغه بیا په ډبه کې بیا جونګړه شان جوړه کړې وه، کتل بیا ورته. او نو چې کوم ځای کې به ورته نه ښکارېده هلته کې بیا منډه وواله. صفا او مروه منځ کې 2 ځله منډې والې دي. هغه منډې زمونږ د حاجیانو د عبادت یو حصه ده. د هغه ښکلې بیبي یادګار په 2 ځل چې مروه ته ورسېده نو د ماشوم د طرف اواز به اورېده. نو دا عربی کې زمونږ پیغمبر نقل کړی دی. وی صح څوک یې چپ شه لږ ان کان عندک غواص، که زمونږ امداد کولی شي اواز مې دی واورېد. راله ملایکه ولاړه. دې ته وایي غم مه کوه. خپې داسې کړه بس اوبه راوختې د زمزم ومه. دې ته زه شګه راته وکړه، شګه یې راته وکړه. زموږ ښکلی پیغمبر وایي که شګه یې ته نه وه راته وکړې بیا به چینه چې دغه به نهر به او ټول ښار کې به ګرځېده. دغې ته راجمع او ګوډې ته ډک. داسې اوبه دي چې تر قیامته پورې نه خلاصېږي، نه یې قوت کې فرق راځي. ټول ښار کې اوس دي او مدینې ته هم رسي او څومره حاجیان نه وړي او په لیباټرو کې ټیسټ شوي دي.
دا زنده معجزه ده د بیبي دا قربانه دا د واده د نیک واده اثر دی. ګوره ډول سورنه ونه واخې او ډم توبونه کې کنې ودونه به سپیري خوشحاله شو چې بیبي اوبه وڅښلې. وی زه خلاص کا سره به ګورو چې اوبه وڅښلې سینه کې یو پیدا شو ماشوم ته پی ور ورسېدل هغه هم چپ شو. بیا به دې بوټو بوټو کې ګرځېده دا پاڼې به یې خوړلې نور خو څه نو اوس ځان نه ده اوس خولې پخه شوه دی پاڼو سره د کرکڼو پاڼه چې سړی خوري یا د بوټو نو هغه خولې پخېږي. نو بیا وایي چېرته مخه مخه به ګورم نو بیا به په دې ګټو کې ګرځېده چېرته چرمخکۍ به یې وویشته کربوړی به یې وویشته او سمسره به یې وویشتله نو هغه به اور چېرته و سپین کاڼه چې سپین کاڼې له راخلاصې دا بسر کې کوي دې ته چخماق وایي عربی کې ورته زنت وایي. نو په دې به یې چېرته اور بل کړ ډوکه به واغېسته غوښه به یې ګرمه کړه کنیومه به یې خوړله چې سړی وږي هر څه خوري ګونګټې هم خوري. نو خوب شه چرمخکۍ او دا کربوړي مربوړي ختم شو. نو داسې ورځ ښکار پسې ګرځي ماشوم به سملولې او دا به ښکار پسې تله. نو یوه ورځ داسې لرې لاړه چې واپس شو ګوري یو لویه بلا زمری دی او د ماشوم سره ولاړ دی او سر یې پرې ورښکته کړی دی. نو د دې زړه یو درز نارې کړه چې زه هغه ماشوم مې هغه مې هم راله خوړلي خو زړه یې صبرېږي نه غلی غلی رانږدې کېږي او ګوري چې څومره به یې خوړلي. چې رانږدې شو چې ګوري د زمري دا ماشوم نه دی خوړلی کله وله لاسونه سټي کله وله مخ سټي کله وله خپې سټي او دا ماشوم ورته د لاندې نه خاندي. دا نور هم حیرانه شو خو یریږي په ځان. د زمري ورته وکتل نو اول خو په دې یار راله خو دا زمری زر سلامي شو لکه دا خپل سپی چې مالک ته زر لکې دغه کې دا وایي لکه خراب ګوتې پکې مو واخې لوټ فکر کې نو اوس د ورته داسې د ازمرې تو راتاو شو تو راتاو لکه دا ته خپل سپی چې مالک ته تاویږي او داسې ورته پوزې وایي کله ورته دغه کوي او داسې لاړ تې زمری چې دا راله نو دا ماشوم لاسونه لامدو او جګ جوړ دی او خاندي. نو د ولاړې نه په سجده پرېوته خدای ته خدای ته شکریا ادا کړه چې خدای څه بلا نه دی زما بچی بچ نو په سجده پرته ده خدای ته جاړي او شکریا م ادا کوي جاړي 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 دې کې یو رڼا ولیدله د دغه ځای نه خوره شو داسې لاړه یو خوا بل خوا په سجده باندې داسې ورغلې ده چې لاندې یو ګټه ده په هغې سر ورغی او تندي خوږ شي خو دا په درد ړپېده نه. نو چې ډېر ساعت تېر شو نو دې تندي درد شروع کړ نو سر یې راوچت کړ چې ویې په تندي لاس و زخمي شي و چې لاندې ګټه یې وکتله ټوله د وینو لړلې و. دا وایي دا ګټه خو به راوباسم او دا ځان سره ږدم که زما خاوند ابراهیم راغی دا ټوله قصه به ورته ابراهیم علیه السلام راغی یو کال پس دی ورته دا زمزم یې خونه هغه هم ډېر خوشحاله شو. بیا ورته زمري قصه وکړه بیا ورته ګټه وی ګټه څه شوه وی دا وی دلته به یو کوټه جوړو دا به په هغې کې ږدو دا هغه حجر اسود دی چې خلک یې ښکلی دا د یو ناوې برکت دی
وی رڼا دې کوم ځای پورې لیدله داسې په اندازه ورته وښودله وی ښه د هغه ځای نه چې خلک راځي په یو خاصه جامه کې به راځي دې ته میقاتونه بیا وی زمري چې زما د بچي حفاظت کړی دی دومره علاقو کې ښکار بند هلته ښکار بند او ښکار خو په دغه کې اوسېږي په بوټو کې په ونو کې وی ځنګلي ونې بوټي دا ریبل بند دي دې ته د حرم ځمکه تقریبا 9 میله مربع جدې ته چې ځای 9 میله دی بعضې کې 3 میله دی بعضې کې 7 میله دی دا فاصله ده دې ته د حرم ځمکه وایي نو هغې کې خودروونه دا په خپله چې شوي او خودرو واښه دا په خپله چې شوي دا ریبل بند دي بیا تې تللی دی بیا اتفاقا چرته یو قافله راتله د غر نه شاته لرې یو غر دی جبل ابي قبیس ورته وایي نو دوی خو د غرونو منځ کې دوی چا لیدل مکه ټول د غرونو منځ کې دی هغه قافله هغې پړه واچولو ګوري چې دلته داسې مارغه ګرځي په هوا کې د اوبو مارغه هغې یو بل ته وایي دا مارغه خو داسې معلومېږي لکه د اوبو مارغه چې او دلته جوړې چشمه ده نو یو سړي ته وایي ته غر ته وخېجه وګوره نو یو سړی غر ته راوخته چې لرې نه ګوري زنانه ورته ښکاري او اوبه ورته ښکاري دې زنانه له راغی ورته وایي ته څوک یې دی ورته حال ویلی وی که ستا اجازت یې موږ به دلته راشه کورونه به جوړ کړو وی بلکل اجازت دی خو اوبو باندې به دعوه نه کوې وی ښه ډېره ښه صافه خبره به کوي هغې ته سړی لاړ وي دا خو ناشنا خبره ده یو زنانه ده ما هلک دی ورسره او اوبه دي هغې راغله او بیا یې ستړي مشي او دغه وشو او بیا یې کورونه جوړ کړه دقه ځای نه کورونه شو زمزم وی جندم څنګه دی وی جندم خو ډېر سخت دی صاحب وی ښه چې خاوند دی راشي ورته سلام ووایه او ورته ووایه چې دا درشل د کوټې دی بدله کړه چې هغه راغی اسماعیل علیه السلام ماښام کې دې ته لاړ دې کور کې انوار و برکات محسوسول وی مونږ کره خو څوک نه دی راغلی یو سپین ږیري راغلی و ډېر ښکلی سړی وی څه وی وی ستا یې تپوس وکړه بیا څه ما ورته هلو وی بیا یې څه ووی بیا دا ووی چې دا درشل دی بدله کړي هغه ته سلام وایه وی ښه دا دې وپېژند وی نه وی دا مې پلار او ته درشلې تا د کور شکایت کړی دی زه په مخه دی ښه هغه یې پرېښود بل واده وکړه کومه ښځه چې د کور تکلیف بارنو خلکو ته وایي دا سپېره ښځه ښځو کې دا مرداري ده تکلیفونه به بیانوي سپېره شکر به نه ادا کوي بیا ابراهیم اسماعیل علیه السلام بل واده وکړه بیا بل کله راغی ابراهیم بیا تپوس وکړي چې کور یې دغه دی چې ورغی بیا اسماعیل نو ښځې ته وایي نارینه م څه شو بیا خو تلې د ښکار له وی جندم څنګه دی وی صاحب جندم خو ښه دی وی څنګه ښه دی وی غوښې مې راوړي خاوند غوښې وخورو ورپسې وبوس کړو دوی وکړه وی خدای د دې په غوښو اوبو کې برکت واچي وی خاوند چې دی راشي سلام ورته ووایه ورته وایه دا درشل دی محفوظ ساتي چې هغه راغی دا بیبي ورته وی بابا جي کښېنه د اوښې نه کوشه لاس خپې ووینځه ډوډۍ به درکړو غوښه وی نه چې راغی هغه بیا برکات محسوسول دې ښځې ته وایي مونږ کره څوک راغلی دی وی دغه شان یو ښکلی سړی راغلی و ستا یې تپوس وکړه بیا ما ورته د غوښې او د اوبو خبرې وکړې دوی وکړه زموږ ښکلی پیغمبر وایي د ابراهیم علیه السلام د دعا دا برکت دی چې په مکه مکرمه کې ټول عمر سړی صرف غوښه خوري اوبه ورپسې څښي زمزم خېټه بیا نه خرابېږي کنې بل ځای کې چې 2 وخته غوښه وخوري اوبه ورپسې خېټه به خرابېږي وی دا د ابراهیم علیه السلام دعا بیا راغلی بیت الله جوړ کړ دا د پیغمبرانو ودونه درته ما ووایي بیا خدای د موسی علیه السلام واده ذکر کړی موسی علیه السلام د یو واده دپاره 10 کاله ګډې چیرلې ضروري دي مدین کې د مدین ته تللی کومه علاقه کې چې دوی اوسېدل نو 10 کاله ورسره ژوند تېر کړی او خدای بیان کړی
وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال ان الملائكه يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. بے خدای ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليهم أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ورغه پخړ او یو کوي ګډبانو ګډو وبکای او یو بجنکه ولاړ د خپل ګډو تاغي یوبو ته ناراضي دی. ورغه لا پیغمبر نو خو پیغمبران د پیغمبرانو مخکم د لوی اخلاق او د کردار خاوندان نو دوی زړه کې وای شر د مظلومانو سره دا ګډي چې لېول نه پرې ناغي ته وي تاسو ولې ګډي چې لېنه نه دې کوي وی موږ بن شروع نو د دې ګډبانونو چې وب پاتې شنه موږ چې لول ورکو خپلاره بوډا دې رورم نشته دی وی زد الله برو باس هغه غټه برقه د غرور د کوي ډیر کته چې واتو کسانو بروخ کله د ځان لروخ کله او به ولا ورکی او غي ته ویزه او بوس کې اوزه ګډي چې له پکړو لاړ دا وخت لاړ پلار ورته بچونو خو دا وخت راغلی وې دا قشان یو سړیو مسافر معلومه ده امون له بروخ کله وی هغه شو وی هغه خپلتونه سره کېناست خدای وی ثم تولى الى الذل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. یو سور سره کېناست وی خدای زستا خیر ته محتاج یم اسباب را د جن برابر کې لکه د فرعون را تختیدل شرع خدای پاک فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت النبي يدوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. یو جنیراله په پلار می غوست تا مو سره احسان کړی لا په غرونو کې دا ستم ته دا جونګړې ته ورسه پلار یې بوډو دوور پلار ورته دا تاسو کې وې د شان د مصر نه راغلم یو سړی رانه په خطا قتل شوی او خپې مې روک کړي د فرعون نه وې زدل ته داغه بادشاہ نشته کوم کا بیا غدواړو خويند کې ورته وې سیب زمون خرور نشته دی براله ګډې چې له سړی ډیر حیاناک سړی دی او پهلوان دی یا ابت استاجر فإن خير من استاجرت القوي الامين امانتدارم دی طاقت پلان خوشاله هغه ورته وې زه د دوړو لوريانو کې یو لور درکوم خو زما کا دا ګډې چې له اتکاله سره او کلهسته وسرور ډیر اخر دی وته ډیر قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول. لس کاله ګډي چې له سره به خزر روانه کوي زم وطن ته وی ډیره خزه دې بوزا فلا به خدای پیغمبر دا وادو به عیسی علیه السلام وعده نه کړی ورستو وکي او یحیی علیه السلام دا وعده په سر وجل شوی بادشاہ ظالم لور سره وعده کړ دا نوې رانا والا د به داسه کې اخذ ورته دا مناسب ختم کړي دي خو زمو خلاف خبرې کوي او قوم براته بلوش هغه بیروت کې او د سپیس پیانو په سبانه روخ کې د کورونه ولته ولا سره علاله تنهل ته خالصه بیروت ته تم زیارت لې یو لوی جامع مسجد دی جامع عمر بن الخطاب او سره د بادشاہ تروړ دمشق هغه جماعت کې سر دی چې کوم کې حضرت حسین سر په برانډه کې خخت ما چې د سر ولیدو به معلومات وکړه ما خدای خلق ته خې کې د حضرت حسین نه سر دی ظالم پرې کړی و دا غنه د لوی شخصیت یو لوی پیغمبر خخته به زموږ کله پیغمبر یو لس ودونه کړی او سلوري لوريان واده کړی په اسانه طریقه د یو بیبي محرم د سلور سوات یا روپونه زیات نه راغله صرف یو بیبي و چې یو بادشاہ ولو کړه نجاشي بادشاہ ام حبیبه او غي د خپل طرف زره اشرفه مقرر کړ نور پاسانه ودونه کړی دي د قشان واده چې سمره پاسانه او سمره د نخره مخره پکینی سړی خو واده کوي کنه سړی کلوري خوري واده کوي کزوی زویله واده کوي نو چې سمره اسانی وي په معاشره کې دا خیر او برکت او چې سمره پکې دا ناروای
او دا تاویل ماویل او به لوی مہرونه دا غي انجام خني خدای زموږ د برادر دا واده مبارک او تاسو د محلي د پاره د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي. درود شریف وای. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام. خدای دا حاضر جمع بخي د دې دا بچی ټول نیکان صالحان کی دا چا چې واده ده خدای دا واده بختور کی او د علاقه د پاره د خیر او د برکت او د سنت یو رڼا او ذریعہ وګرځي. خدای دې ستاسو زموږ ټول رسمونه او رواجونه د شریعت مطابق وکړي. خدای تاسو موږ ډاکوانو غلو فاسقانو فاجرانو بدمعشانو پام نه امان کې ولې برحمتک یا محبوب استا جنت ورتا پدې دنیا راغلې دې لاړل جنت یان شلا او ګران په محبوب میں شیر خدا دے ګران په محبوب میں شیر خدا دے وسانیه نشتا دمرا اولاد اسانیه نشتا دمرا اولاد ہدایت شاد وای ازل نتانو باندې پداد او ازل نتانو باندې پداد چې شپې د پامشر ام ساقي د کوثر 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 یا رحمت للعالمین بل شفيع المذنبين رحمة للعالمين بل شفيع المذنبين على رداس پیغمبر بل ساقي دا کوثر رداس پیغمبر هم ساقي دا کوثر چې شفيع د پامشر هم ساقي دا کوثر چې شفيع د پامشر هم ساقي دا کوثر چې شفيع د پامشر هم ساقي دا کوثر یا پتوا او پیاسینا دستایل رب متینا